بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم متمکن شپالس اقسام دي او د اسم متمکن چې کوم اعراب دي نو هغه په 9 قسم دي. په دې ځای کې اوس مصنف رحمه الله د اسم متمکن اوم اتم او نهم قسم بیانی او د دې اوم اتم او نهم دریوانو قسمونو د پاره د اسم متمکن په اعراب کې 5 نمبر قسم چې دینو هغه خاص دی، یعنی د دریو قسمونو د پاره یو قسم اعراب دی. اوم نمبر د اسم متمکن په اقسامو کې مثنا دی، مثنا او تثنیه. دا هغه اسم دی چې د مفرد په آخر کې الف او نون یا او نون زیات کړی شوی وي او دا په دوو باندې دلالت کوي. دا اوم نمبر دی. اتم نمبر کلا و کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. کلا او کلتا دا دو اسمونه دي، دا چې کلا د ضمیر طرف ته مضاف وي او ضمیر د دې لپاره مضاف الیه وي. او نهم نمبر دی اثنانی و اثنتانی. اثنانی او اثنتانی دو اسمونه دي، دا نهم نمبر قسم دی د اسم متمکن. نو د دې اوم اتم او نهم د پاره اعراب چې دی نو هغه حالت رفعی په الف سره دی او حالت نسبی او جری دواړه چې دی په یا ما قبل مفتوح سره دی. یعنی د مثنا لکه رجلان چې دی د دې حالت رفعی دا په الف سره دی. همدغه شانت کلا او کلتا چې کله مضاف وي ضمیر ته، کلاهما کلتاهما، نو د دې حالت رفعی په الف سره، کلاهما کلتاهما حالت رفعی کې به ویل کیږي. او دغه شان اثنان او اثنتان په حالت رفعی کې الف سره ویل کیږي او په حالت نسبی او جری دواړو کې به دا په یا ما قبل مفتوح سره ویل کیږي، لکه رجلین، کلیهما او کلتیهما او اثنین او اثنتین. یعنی دا اعراب بالحرف دی. د مثنا کلا او کلتا چې مضاف ضمیر ته او اثنان او اثنتانی د دریوانو سره چې کوم اعراب خاص دی 5 نمبر، نو دا اعراب بالحرف دی او پدې کې دو حرفونه استعمالیږي په دریو حالتونو کې. په حالت رفع کې یو حرف استعمالیږي چې الف دی او په حالت نصب او جر کې یو حرف استعمالیږي یا ما قبل مفتوح، نو دا اعراب بالحرف دی او پدې کې دو حروف استعمالیږي. د دې مثال دی جاء رجلان. په دې ځای کې جاء فعل دی، رجلان فاعل دی. فاعل د مرفوعات ندی، په دې وجه رجلان مرفوع دی. او رجلان چې دی نو دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې اوم نمبر قسم دی مثنا او تثنیه. او د دې حالت رفعی په الف سره دی، په دې وجه رجلان کې د لام نه بعد الف ویل کیږي. جاء کلاهما، په دې ځای کې جاء فعل دی، کلاهما مضاف مضاف الیه د دې فاعل دی او فاعل د مرفوعات نه. او دا اتم نمبر قسم دی د اسم متمکن په 14 اقسامو کې او د دې رفع جنو هغه په الف سره ده، په دې وجه باندې مون کلاهما کې د لام نه بعد الف وي. همدغه شانت جاء اثنان کې جاء فعل لی، اثنان فاعل لی. فاعل د مرفوعات نه او اثنان چې دی دا نهم نمبر قسم دی د اسم متمکن په 14 اقسامو کې او د دې حالت رفعی دا په الف سره دی، په دې وجه مونږ اثنان کې د نون نه بعد الف ویو. رأیت رجلین، رأیت کلیهما، رأیت اثنین. په دې دریوانو مثالونو کې رأیت فعل با فاعل دی، رجلین او کلیهما او اثنین دا دریوانو مفعول به دی.
یعنی رأیت فعل با فاعل، رجلین مفعول به. رأیت فعل با فاعل، کلیهما مضاف مضاف الیه مفعول به. رأیت فعل با فاعل، اثنین مفعول به. او مفعول به د منصوباتو نه په دی وجه رجلین کلیهما او اثنین دریوانه منصوب دي. او د دې نسب چې دین هغه مونږ ته پته لګي د یا ما قبل مفتوح نه، یعنی یا پکې راغلی ده، رجلین کې د لام نه بعد یا ده، مخکې ته زبر دی په لام. کلیهما کې د لام نه بعد یا ده، مخکې ته په لام زبر دی. او اثنین کې یا راغلی ده او د هغې نه مخکې په نون باندې زبر دی. نو یا ما قبل مفتوح په دې کې علامه د نسب ده. او د دې حالت نسبی په یا ما قبل مفتوح سره ذکر دی چې رجلین اوم نمبر قسم دی د اسم متمکن په اقسامو کې، کلیهما اتم نمبر قسم دی، او اثنین نهم نمبر قسم دی. او د دې سره چې کوم اعراب خاص دی د اسم متمکن په اعراب کې په نحو قسمونو کې، نو هغه پنځم نمبر قسم د اعراب دی چې دا اعراب بالحرف دی. او په دې کې حالت رفعی کې الف راځي او په حالت نسبی او جری دواړو کې یا ما قبل مفتوح راځي. نو دلته کې هم په حالت نسبی کې یا ما قبل مفتوح دا راغلی ده. مررت برجلین، مررت بکلیهما، مررت باثنین. په دې دریوانو مثالونو کې مررت فعل با فاعل دی، با حرف جر دی، رجلین مجرور دی په اول مثال کې، کلیهما مضاف مضاف الیه مجرور دی په دویم مثال کې، او اثنین دا مجرور دی په دریم مثال کې. او دا رجلین اوم نمبر قسم دی د اسم متمکن په 14 اقسامو کې، کلیهما اتم نمبر قسم دی، او اثنین نهم نمبر قسم دی. او د دې لپاره چې کوم اعراب دی نو هغه پنځم نمبر اعراب دی د اسم متمکن د اعراب په 9 اقسامو کې. او دا اعراب بالحرف دی، حالت رفعی کې الف سره او حالت نسبی او جری دواړو کې یا ما قبل مفتوح سره. په دې وجه رجلین کې یا ما قبل مفتوح ده، دا علامه د جر ده. او کلیهما کې یا ما قبل مفتوح علامه د جر ده. او اثنین کې یا ما قبل مفتوح علامه د جر ده. فرأیت رجلین، رأیت کلیهما او رأیت اثنین کې یا علامه د نسب ده. او دا غي وجه دا د چې دا مفعول به دی او د منصوبات نه. او مررت برجلین بکلیهما باثنین، په دې ځای کې یا چې دا علامه د جر ده، ځکه په دې باندې حرف جر راغلی دی، نو دا مجرور دی دریوانه.